انما الاعمال بالنیات. بشکره د عملونو دارومدار دا د نیتونو سره تړلې شوی دی. او نیت المؤمن خیر من عمله، د مؤمن دا نیت دا د هغه د عمل نه بهتر دی. د مؤمن نیت دا د هغه د عمل نه بهتر دی. یو انسان داسې دی هغه د نیکۍ اراده وفرمایله، الله رب العزت فرشتو ته فرمایي د ده دپاره نیکي ولیږئ. یو سړي صرف اراده وفرمایله، وایي چې یاره زه به دا نیکي کومه. صرف په نیکۍ ارادې سره الله رب العزت فرشتو ته وفرمایي د ده دپاره نیکي ولیږئ. فرشتې ورته عرض کوي الله د اوسه پورې خو یې لا نیک عمل نه دی کړی. خیر دی که نیک عمل یې نه دی کړی، اراده خو یې کړې ده که نه. عجیبه غوندې کې قدردانه رب دی، د نیکۍ اراده یې کړې ده، نیکي لا نه ده کړې. مثلا یو سړي نیت وکړو چې یاره انشاءالله دې اختر لکه زه ژوندی ومه نو زه به قرباني کوم، نیت یې دی. اوس قربانۍ ورځې نه راغلي دي، د قربانۍ ورځې لا نه دي راغلي، لیکن الله رب العزت فرشتو ته فرمایي د ده دپاره د قبول شوي د نفلي قربانۍ ثواب ولیږي. واجب به هله ادا کېږي چې کله یې په خپله باندې دا قرباني ذبحه کړي، هله به ادا کړي، لیکن د هغې نه مخکې د دې نیت ثواب بله ولیږي. بیا چې کله هغه عمل وکړي نو د هغه عمل له کېدو نه بعد بیا د هغه عمل ثواب هم ولیکلی شي، او چې نیت یې څومره خالص وي چې دومره په وافر مقدار سره ورته ثواب میلاوي. او دې بل طرف ته اوس ګورئ، یو سړی دی هغه د ګناه اراده وکړه. اوس پکار دا وه چې یو سړي د نیکۍ اراده کولی او د هغه دپاره ثواب میلاویږي. دغه شان چې کله د ګناه اراده کولی نو پکار دا چې دا ګناه هم لیکلی کېدی که نه. نو فرشتې الله تعالی ته عرض کوي الله دې پلانکي بنده د ګناه اراده کړې ده، الله رب العزت ته فرمایي صبر کوئ. هلته په نیکۍ کې اراده یې کړې ده، ویې لیکئ وله ثواب. او دلته په ګناه کې نه ګناه خو یې لا نه دی کړی، اراده یې ده تر څو پورې ګناه نه دی کړی تر هغه وخته پورې د ده ګناه نه لیکلېږي. ګناه یې وکړه. اوس الله دومره عجیبه ذات دی، دومره قدرتونو والا، رحم و کرم والا، قدردانه ذات دی. اوس ګناه یې وکړه، الله رب العزت فرشتې عرض کوي الله ته، یا الله ګناه ولې ولیکو؟ الله رب العزت فرشتو ته فرمایي لږ صبر وکړئ، کیدای شي توبه وباسي. لږ صبر وکړئ، توبه وباسي کیدای شي. دا انسان چېرته د نیکۍ عمل وکړي او دس وکړي مانځه طرف ته را روان شي، الله رب العزت د ده دا ګناهونه د فرشتو د لیکلو نه مخکې فرشتو ته وفرمایي دا ګناهونه وله معاف کوئ او نیکۍ وله دې په ځای باندې ولیکي. داسې قدردانه ذات. نو اوس چونکې دا قربانۍ تېرې شو، الله رب العزت فرمایي قرآن مجید کې که ستاسو په ذهنونو کې دا خبره پرته وي چې یاره زه به څاروي غټ والمه او زه به په څاروي باندې ډېره خرچه وکړمه، دا به وکړمه، نو الله به په دې خوشحاله شي. الله رب العزت فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. ستاسو د طرف نه تاسو چې کومې قربانۍ کوئ نه د دې غوښې ماته رارسي نه اینې ماته رارسي، نو یا الله بیا څه در رسي؟ الله رب العزت فرمایي ولکن یناله التقوى منه. ما ته خو ستاسو د زړه هغه کم نیت دی، په زړه کې کم ارمان دی، په زړه کې کومه جذبه ده، دغه جذبه ماته رارسي. اوس هر سړی خپل ځان ته سوچي چې یاره ما قرباني کړې ده، زما د دې قربانۍ کولو مقصد څه و؟ آیا زما د قربانۍ کولو مقصد ریا او دکلاوه وه؟ ما تاسو ته وختي یو خبره وکړه په دې شروع کې بیان. ما چې کله تمهید تړو خبره مې شروع کوله، یو واجبه خبره مې وکړه. بعض اوقات انسان نیکی دا موړه دلته کې بعض اوقات انسان نیکی وکي لیکن د نیت د خرابۍ د وجنه دغه نیکی د ده لپاره ګناه جوړ شي، وبال جوړ شي،
او بیا د دې نه مخکې ما بله خبره وکړه چې بعض اوقات دا نیکي د انسان دپاره د شرک سبب جوړ شي. اوس کړي خو یې نیکي ده، لیکن چونکې دله د نیکۍ د حفاظت چل نه ورځي چې نیکي به څنګه محفوظ کومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی، حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمایل من صلی یرائی فقد اشرک. په اعمالو کې د ټولو نه اوچت عمل، په اعمالو کې د ټولو نه اوچت عمل کله زکات حکم وکړه د الله رب العزت د طرف نه، نو دا احکامات د الله رب العزت د طرف نه په ځمکه باندې نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ځمکه موجود او حکم د الله رب العزت د طرف نه د زکات راغی. د جهاد حکم په دې ځمکه باندې راغی، د حج حکم په دې ځمکه باندې راغلی، د روزې حکم په دې ځمکه باندې راغلی. دون یو لوی فضیلت والا عمل چې کله د هغې حکم ورکولو الله رب العزت حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم اسمانونو ته راووت. معراج واقعه پیش راله، الله ورسره ملاقات وکړو او بیا په تحفه کې ولا دا لوی عمل ورکو چې هغې ته ویل کېږي صلا، منځ یې ولور. اوس دا دومره لوی عمل حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي که په دې کې ستا نیت خالص نه دی، من صلی یرائی او دا منځ دی وکو د دکلاوي دپاره د ریا دپاره، په مانځه باندې ولاړې او منځ کې ایک دم دی په ذهن کې خیال راغی یاره هغه پلانکي خو ناست او ما ته ګوري، راځه مړه دا مونځ نه ګرو کا، دا مونځ ښکلې کا، سجده ښکلې کا، رکوع ښکلې کا چې هغه ووایي چې هلکه ډېر الله والا دی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي من صلی یرائی فقد اشرک، شرک یې وکړو، فقد په تحقیق سره دې سړي شرک وکړو. اوس د نیت د خرابۍ د وجې نه دومره لوی عمل هغه په شرک باندې بدل شو. نو آیا ما قرباني کړې ده، د قربانۍ په وخت کې زما نیت خالص و که خالص نه و؟ ته چې د قربانۍ د څاروي سره سیلفیانې وباسې او تصویران وباسې او په فیسبوک کې اپلوډ کې او په سټیټس باندې لګې، د دې څه مطلب دی؟ ته لکه څه ویل غواړې؟ په دې کې ستا څه ذهن دی؟ هغه ذهن موږ ته بیان کا چې په دې کې څه دي؟ صرف نمایش. صرف نمایش. هر سړي بس دا ځان له یو کار کتلی دی، هلکه بھائی قربانۍ څاروي مې راویستی دی، وګوره بھائی زه د قربانۍ د څاروي خواته نوس چلو شو، زه د قربانۍ څاروي خواته یې نوس چل شوی. د حضرت ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په وخت کې د اشتهار هیڅ ذریعه نه وه. و بھائی څه طریقه کار و چې بھائی دا خبره خوره شي، خو د هغو دننه اخلاص دومره سیواو چې نن په هر اختر کې هر ملا جاړي په دې منبر باندې اسماعیل علیه السلام واقع بیانوي او ټول خلک ورته جاړي. یې که نه دا چې بھائی ځکه چې د هغو هغه اخلاص للهیت دومره سیواو چې الله تعالی د قیامت د ورځې پورې به دا قربانۍ کېږي او هر ماشوم بچه نارینه زنانه هر مسلمان کافر هندو هر یو سړي ته به دا پته چې بھائی هغو داسې قرباني کړې وه. او چې کله زما په زړه کې ریا ده او دکلاوه ده، نو داسې اعمال الله رب العزت نه قبلوي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک دی، ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم. الله رب العزت ستاسو د شکلونو ته او ستاسو د مالونو ته نه ګوري. یاره د سړي شکل څونه ښایسته دی، څومره پرسنالټي ده، د ده وجاهت څومره دی، کپړه یې څنګه ده. مونږ خو د دې څیزونو نه ډېر متاثر یو که نه، یاره پلانکي سړی ډېر ښایسته لباس والا دی، ډېر وجاهت والا دی. الله رب العزت دې څیزونو ته نه ګوري.
نه ستاسو مالونو ته ګوري چې د دې سړي سره څومره مال دی جایداد دی مونږ خو حیثیت ورکو د مال په اعتبار سره پیسې والا دی د هغه سره بل شان میلاوېدل غریب سړی دی د هغه سره بل شان میلاوېدل د مالدار سړي جنازه ده هر سړی کوشش کوي لکه ورمخکې شي د غریب سړي جنازه ده هر سړی شاته کوي الله تعالی فرمایي نه زه دې شتون ته نه ګورم څه ته ګورم الله تعالی فرمایي زه ګورم ستاسو اعمالو ته ګورم او ستاسو د زړونو ته ګورم قلوبکم واعمالکم ستاسو په دې اړه کې څه دي او عمل هم څنګه دی دې څه ته ګورم ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې د ټولو نه مکرم او معزز سړی هغه دی چې چا په دې کې دننه د الله نه یې رسي